فرمایي چې د جهاد په اول صف کې د یو امتی یو منځ په یو کم 50 کروڑه باندې، یعنی د دوه حدیثو د ضرب نه دا جوړیږي، یو کم 50 کروڑه باندې جهاد په اول صف کې یو منځ د امتی قبلیږي. دا منځ ګوره دا په علم کې یو کم 50 کروڑه نه ملاویږي، دا په حج کې نه ملاویږي، دا په پیرۍ مریدۍ کې نه ملاویږي، دا د دین په یوه شعبه کې نه ملاویږي، دا یو کم 50 کروڑه ثواب دا په تبلیغ کې نه ملاویږي. که چا درته وایي چې تبلیغ کې دا ملاویږي دا دروغجن دي، دا به صرف په دغه نوم باندې خلک د جهاد نه منکروي. تبلیغ کې دا اجر نه ملاویږي، دا صرف او صرف دا اجر چې ملاویږي یو کم 50 کروڑه هغه جهاد فی سبیل الله. او چا چې خپل نفس او مال باندې قتال او غزا او هغه انسانانو ته خدای تعالی دا اجر ورکوي، دا د هغې خصوصیت دی. او رب ذوالجلال فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا داسې یو تجارت در وښیم چې تاسو پې د دردناک عذاب نه خلاص شئ او د دردناک عذاب نه تاسو وساتي؟ داسې تجارت، داسې بیع او شراء او کار در وښیم؟ صحابه کرام ورته وایي چې وښودل شي ډېره ښه ده. الله آیت نازلوي تؤمنون بالله ورسوله، هغه کار چې تاسو د درناک عذاب نه پې خلاصېږئ دا دی چې په خدای تعالی ایمان راوړئ او په نبي علیه السلام ایمان راوړئ. مونږ ټول لله الحمد په خدای تعالی او په رسول الله ایمان راوړی دی، لیکن یو بل شی دی چې د عذاب نه پې سړی خلاصېږي. هغه الله فرمایي وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم، تاسو به جهاد کوئ د خدای په لار کې په خپل مال او په خپل نفس سره. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دغه کار درته ډېر غوره دی که تاسو په خپل ګټه تاوان باندې پوهیږئ. نو څه چل به الله وکړي که تاسو جهاد وکړه، یغفر لکم ذنوبکم، رب به درته ګناهونه ټول معاف کړي، ويدخلكم جنات ان جنت تبودن حق وتباطل وتعتشو شمشير يقردن نات الشرمات شمشير يقردن نات الشرمات